أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوقا من سورة الشريف وإيش. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزت من درونو دا الله رب العالمين یو لوی احسان دی چې الله موږ مسلمانان پیدا کړي او چې کوم دین الله د اسلام را کړی دی نو دا دین د اسلام ډیر د فائدې دین دی او دا دین د اسلام د دې انتخاب الله رب العالمین موږ له پخپله کړی دی. دنیا کې چې انسانان اوسېږي او زندگی کوي نو د دوی د زندګۍ د یو بل سره د معاشرت د یو بل سره د ناستې پاستې او د یو بل سره د تعلق په بنیاد یو قانون او یو ضابطه پکاري. لکه په دنیا کې هر قسمه انسانان اوسېږي د پښتنو ځان له یو ثقافت دی، یو تهذیب دی، یو طور طریقه ده د اوسېدو، د غمخادۍ، د خوشحالۍ، د جنگ جګړو هر موقع کې د دې یو خپل ثقافت او یو خپل طریقه ده. دغه رنګې پنجابیان دي، د هغوی د زندګۍ ثقافت او د وخت تېرول یو خپل طریقه کار دی، یو خپل ترتیب دی. د عربو یو خپل طریقه کار دی. عرب چې زندگی کوي په دنیا کې یو خپل ثقافت لري، یو خپل تهذیب لري. حتی چې جامه، پیزار، خوراک، سکا، کور، ناسته پاسته په هر څه کې د قومونو په مابین کې فرق دی. هندوان هم انسانان دی، یو قوم دی، په دنیا کې آباد دی. د هغوی د زندګۍ تهذیب، ثقافت، تمدن ځان لري. عیسایان یو ځان له طریقې سره زندگی کوي، یهودیان یو ځان له طریقې سره زندگی کوي. او هر قوم او هر طبقه چې ژوند تېروي نو دغه خپل تهذیب او د ثقافت د لاندې ژوند تېروي. دغه رنګې الله رب العالمین چې انسان پیدا کړی دی نو د انسان دپاره بیا الله رب العالمین د یو ثقافت او د زندګۍ د تېرولو د یو تنظیم او د یو تهذیب چینو پخپله کړی دی. او هغه تهذیب او هغه طریقې کار چې دا انسان به د هغې د لاندې زندگی تېروي او الله یې پخپله انتخاب کړی دی نو هغه طریقه د اسلام ده. او قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین د هغې کولو اعلان فرمایلی دی. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ چې کوم اخیری حجو او د ژوند نه یو څو میاشتې مخکې هغه حج ادا کړی دی، د وفات نه یو څو میاشتې مخکې حج ادا کړی دی. او په هغه حج کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې د عرفې په ورځ یو بهترین تقریر او وعظ فرمایلی دی. نو په هغه ورځ دا آیت الله نازل کړی دی او په هغه مکان کې الله دا آیت نازل کړی دی. او په دغه موقع باندې رسول الله مبارک د هغې آیات کولو اعلان کړی دی ټول امت ته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله کولو اعلان فرمایل اليوم أكملت لكم دينكم. اے انسانانو، اے رسول الله مبارک ته الله خطاب کوي دی خپل امت ته ووایه چې نن ورځ ستاسو دین ما کمال ته ورسو او خپل نعمت مې د باندې پوره کو. واتممت علیکم نعمتي، دغه دین او اسلام ته الله خپل نعمت وی. ورضیت لکم الاسلام دینا، او الله رب العالمین اعلان وکړه چې تاسو د پاره ما د کم دین د کم مذهب انتخاب او چنو وکړه دا د اسلام دین او مذهب دی.
قانون ستاسو اسلام دی، ستاسو دین اسلام دی. تاسو چې دنیا کې زندگی تیروي که خپل مابین کې معاشرت دی، که د ګاونډي سره ناسته پاسته ده، که د بچو سره ده، او که د الله او د بنده په مابین کې کم تعلق دی، او دا بنده بیا د امتی او د رسول په مابین کې کم نسبت او تعلق دی، په دې ټولو شیزونو کې او په دې ټولو عاداتو د زندګۍ کې به تاسو د یو دین اتباع کوئ، د یو دین، د یو قانون، د یو شریعت، د یو اصولو د لاندې به زندگی تیروئ چې هغه اصول او دین او هغه تهذیب او قانون او هغه شریعت هغه د اسلام دین دی چې الله موږ له په خپل انتخاب کړی دی. په دې موږ له د الله د دغه نعمت ډېره شکریه ادا کول پکار دی. ټول وایي الحمدلله چې الله موږ له په خپله دا دین منتخب کو. الله زموږ د زندګۍ دا قانون په خپل انتخاب وکړو، چېرته زموږ انتخاب او چېرته د رب العالمین انتخاب، چې الله موږ له انتخاب دی یو شیز کوي او بیا هغې ته نعمت وایي، نو هغه به یقینا کامل وي، هغه به مکمل وي، هغه به د انسان د زندګۍ په هرې پهلو ته جامع وي. لکه الله خالق دی او موږ د الله بندګان او مخلوق یو، نو الله چې یو دین زموږ دپاره منتخب کوي، یو طور طریقه زموږ دپاره چونو کوي، نو هغه به زموږ د زندګۍ د هرې پهلو سره تعلق ساتي او هر یو خبرې ته او د هر زندګۍ د هرې طریقې ته به شاملوي، په هغې کې کمی او کوتاهي نشي کېدی. لکه زموږ استادان او علما یو ښکلی مثال ورکوي، یو کارخانه کې یا یو فکټرۍ کې یو شی تیار شي، د مشین د بجلی یا د بل څه اسري جوړه شوه، واشنګ مشین جوړ شو یا یو ایر کنډیشن جوړ شو په یو کارخانه کې، نو چې کومې کمپنۍ او کومې کارخانې دا مشین جوړ کړی دی، هغې کمپنۍ او کارخانې او هغې انجینر ته د دغې مشین هر څه معلومي چې دا مشین په څومره بجلی به چلیږي، دا مشین به څومره بجلی راکاږي، دا مشین دا انجن یا دا موټر د ښه میټیریل نه جوړ دی که د بیکاره نه جوړ دی، تار پکې تانبه استعمال ده که پیتر استعمال دی که اوسپنه استعمال ده، پلاسټک نه جوړ دی کم ګریډ پلاسټک نه جوړ دی، اوسپنې نه جوړ دی کمې اوسپنې نه جوړ دی. دې مشین کې د څومره طاقت دی، دې څومره موده پورې کار کولی شي نشي کولی، څومره پورې یخوالی ایسي کولی شي نشي کولی، د دې ټول هر څه باندې د دې کمپنۍ د انجینر چې چا جوړ کړی دی پوره نظري، د هر یو شي نه، د هر یو نقطې نه، د هر یو میخ نه او د هر یو تار د هر سره خبري. دقه رنګې الله رب العالمین د انسان پیدا کړی دی. دا ټوله دنیا د الله یو کارخانه دی، یو نظام دی، اسمانونه، ځمکې، اونې، بوټي، انسان، حیوانات، دا الله ټول پیدا کړی دی. د دې ټول کائنات خالق الله رب العالمین دی. نو الله رب العالمین تم د دې ټول کائنات او د دې خپل ټول مخلوق په هر یو شي باندې نظر دی او د هر یو ساخت نه او د هر یو شیز نه خبر دی چې دا انسان څومره اوبو کې دی، د څومره طاقت کې دی، د څومره زور اغشتی شي. نور دومره طاقت کې پیدا کړی دی، په ده څومره زور زاچولی شم. انسان کمزور دی، طاقتمند دی، ده باندې څومره احکامات زه ایښودی شم چې دې کې هغه طاقت شته او دا برداشت کولی شي، ولې الله پیدا کړی دی، الله ته یې پته ده. نو دا زموږ دین اسلام دا د انسان په هر پهلو ته جامع هم دی او د انسان او د مخلوق په هر پهلو ته جامع هم دی او په هغې یې نظر هم دی. د اسلام په دغه تعلیماتو کې او په دغه قواعدو کې او په دغه نقطو کې د ټولو نه اهمه نقطه او اهم شیز هغه د ما عزتمندو رحم او ښېګړه ده، او دا رحم او ښېګړه د الله رب العالمین خاص صفت دی. الله رب العالمین دا خاص صفت خوښه دا ده چې زما دا صفت یو ګونه تور زما په مخلوق کې پیدا شي. الله په خپلو بندګانو باندې ډېر رحم کوونکی ذات دی، ځکه خو د الله په صفاتو کې د ټولو نه لوی صفت او د الله په صفاتو کې د ټولو نه خاص صفت چې الله رب العالمین خپل نوم سره متصل ذکر کوي، هغه صفت د رحمان دی. بسم الله الرحمن الرحیم کلمې ته وګوره، بسم الله ته الله خپل نوم پسې چې د خپل ځان صفت کوي او د خپل ځان ستاینه کوي، نو نور صفتونه د الله ډیر زیات دي
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله قرآن کې فرمایي د الله خشته خشته صفتی نمونه دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم شمیرلی صحابه وتا. ترمذی شریف کې شته، مشکات شریف کې شته، یو کم سل صفتی نمونه خو د دوانو جهان او سردار مبارک شمیرلی دي صحابه وتا. زمونږ په قرآن حکیم چې دا کم مصحف مونږ سره موجود دی د دې په سر کې په دې ګتا باندې په دې کپنو ته طرف نه چاپ شوی د الله صفتی نمونه یو کم سل نمونه دي. دا ټول د الله صفتی نمونه دي، دینه علاوه د الله ډېر خشته صفتی نمونه دي. خو په دغه ټولو صفتی نمونو کې چې الله د خپل ځان صفت کوي او د خپل ځان ستاینه کوي، نو خپل نوم پسې لومبنۍ صفت هغه د رحمان یادوي. علیم یې ونه وي یا بل صفت د الله قدوس یا سبحان، دا ټول د الله صفتونه دي. حمد الحمدلله الله له صفت دی، دا ټول د الله خشته صفتونه دي. هغې ټول رستو کړل او خپل صفت لومبنۍ بسم الله الرحمن الرحیم وی. رحمان دا رحم نه دی، رحم مهربانۍ ته وی. نو الله رب العالمین په صفاتو کې د ټولو نه ښکلې او ټولو نه لوی صفت او خاص صفت دغه رحمان دی. د دې وجې نه خو زموږ علما فرمایي چې د رحمان اطلاق په ما سوی الله مناسب نه دی، چې د الله نه علاوه د الله مخلوق دی، انسان دی که پیغمبر دی که مسلمان دی که هر څه دی، هغه ته رحمان ویل نه دي پکار. عبد الرحمن نوم ولکیره د رحمان بنده، فضل الرحمن نوم ولکیره د رحمان فضل. لیکن چاته رحمان ویل د الله نه علاوه دا نه دی مناسب، د الله نه بغیر به بل چاته رحمان نه وي. د رسول الله مبارک په صفتونو کې رحیم راغلی دی، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. د رحیم اطلاق په ما سوی الله کېږي د الله نه ما سوا په نورو مخلوقاتو، لیکن د رحمان اطلاق د الله نه بغیر په بل چا نه کېږي. صرف الله ته به رحمان وی، رحمان به بل چاته نه وی. که د چا نوم عبدالرحمن دی، رحمان ورته مه وایه، عبدالرحمن پوره نوم وایه، دا رحمان بنده. نو دا رحمان د الله خاص صفت دی. د دې وجې نه باید زموږ علما فرمایي وی د الله خپل ذاتي نومونه وي دوه دي. یو د الله خپل نوم دی، یو یې د رحمان خپل نوم دی. وی ځکه رحمان بل چاته ویلی کېږي نه. لیکن د اکثر علماو زموږ د مشایخو رایې دا ده چې نه، دا رحمان د الله اسم محض نه، زموږ طالبان به پوهېږي ذاتي نوم نه دی، دی صفتي نوم دی. ذاتي نوم یې فقط الله ته الله. نو خبره مې دې پوهنه کوله چې رحمان د الله خاص صفت دی او د الله خاص صفتونو کې الله ته خوښ صفت دی. نو الله رب العالمین دا غواړي چې زما د دې صفت د رحمانیت څه ناڅه اثر او څه ناڅه مظهر زما په بندګانو کې هم پیدا شي. د دې رحم دا ماده دا زما د مخلوق په زړه کې هم پیدا شي او دا الله غواړي او په دې الله خوشحالیږي. د دې د وجې نه د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خاص صحابي دی. دقه حدیث تی روایت کوي د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي الراحمون یرحمهم الرحمن. په دنیا کې هغه خلک چې هغه په بل مهربانه دی او بل رور سره، ګاونډي سره، کشر سره، مشر سره، تعلقدار سره، دوست سره، مسلمان سره مهرباني کوي او په هغه رحم کوي، نو الله رب العالمین په ده رحم کوي. الرحمن یرحمهم الراحمون یرحمهم الرحمن. په رحیم مهربانه خلکو باندې رحمان ذات رحم کوي. ګورې دا د الله قانون دی، که ته په بل مهربانې الله به تا سره مهربانوي، که ته په بل رحم کې الله به په تا رحم کوي، که بل خیال ساتي الله به ستا خیال ساتي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي. نو بیا رسول الله مبارک مخکې سوی چې د الله قانون دا دی چې ګورې الله رحم په هغه چا کوي چې کم بنده د الله رحم دله دی. الله مهرباني په هغه بنده کوي چې کم بنده د الله په بل مهربانه دی. د دوانو جهانو سردار مبارک وی ارحموا من فی الارض. ای زما امتیانو، ای زما شاگردانو صحابو زما امتیانو، ارحموا من فی الارض. تاسو د ځمکې په مخلوق باندې مهرباني وکړئ او رحم وکړئ. نو یرحمکم من فی السما، صله به الله درکړي په اسمان کې چې کوم ذات دی او کوم رب دی، زموږ خالق دی، مالک دی، هغه په تا باندې رحم وکړي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ضابطه ذکر کړه د الله چې الراحمون يرحمهم الرحمن، په راحمونو باندې په مهربانه خلکو الله رحم کوي. نو چې په مهربانه خلکو الله رحم کوي نو بیا حکم امت ته وکړه ارحموا من فی الارض، اے بندگانو اے امتیانو زما چې کم مخلوق په ځمکه آباد دي او اوسیږي، که ستا زوی دی که د رور دی که د ګاونډي دی که د رشته دار دی که د شاګرد دی که د استاذ دی که عام مسلمان دی که غټ دی که ورکوټی دی که هر طبقې والا دی انسان دی مسلمان دی، نو ارحمو من فی الارض، په د رحم وکړه. یرحمکم من فی السما، اسمان والا ذات چې په الله په اسمان کې بادشاهي ده او قبضه قدرت دی هغه ذات په تاسو باندې رحم وکړي. زما عزتمندو موږ له پکار دی چې موږ دغه اسلام او دین چې الله رب العالمین یې موږ له انتخاب کړی دی او موږ له یو دغه تهذیب او ثقافت را کړی دی او موږ دا دعوه لرو چې موږ مسلمانان یو او موږ د الله بندگان یو، نو بیا به موږ د پیغمبر علیه السلام دغه تعلیماتو اتباع کوو. موږ به په خپل زړه کې د الله بندگانو سره او د رسول الله مبارک امتیانو سره د رحم او د مهربانۍ معامله کوو. زړه کې به نرمي پیدا کوو، زړه کې به مهرباني پیدا کوو. که د اسلام دغه تعلیماتو باندې موږ نظر واچو او په احکاماتو نظر واچو، دا ټول د دې دپاره دي چې د انسان په زړه کې رحم پیدا شي. الله رب العالمین ګوره حکم کوي ځای په ځای باندې، د دوانو جهانو سردار مبارک حکم کوي ارشادات ورکوي چې زکات ورکوي، صدقې ورکوي. د زکات او د صدقې ورکول یو پیدا خدا چې الله به راضي شي، لیکن بنیادی غټ مقصد یې دا دی چې ستا په زړه کې د مسلمان سره ښېګړه پیدا شي، ستا په زړه کې د مسلمان سره رحم او مهرباني پیدا شي. یو انسان چې بل له صدقه ورکوي نو په بل به رحم پیدا کېږي، صدقه به ورکوي. یو انسان چې زکات نصاب مالک شو زکات ورکوي، غریب له به ورکوي، مسکین له ورکوي. څه دپاره؟ دې دپاره چې د دې بنده په دې زړه کې د بل مسلمان سره مهرباني او رحم او الفت پیدا شي. د دې د وجې نه خو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی، په ورځ د محشر به الله رب العالمین ته انسان ور مخامخ شي، نو الله به هغه سره حساب کتاب کوي. الله رب العالمین به دغه خپل بنده ته وایي ای بنده دنیا کې د زندگی کول او ما دله بله مال او دولت درکړی او زه یو ورځ د امداد ته او مال ته محتاج وم، فقر او مسکنت کې راګیر وم، تا ما سره ښېګړه نه ده کړې. دا بنده به ورته چې الله ته خو زما رب یې، ته خو مالک یې، ته څنګه قرضدار یې او ته څنګه مال ته محتاج وې؟ دا مال خو تا ما نه راکړی دی، نو ته څنګه مال ته محتاجه کېدی شي؟ د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي الله به ورته وایي ټیک ته زه خو رب یم، زه خو مال ته دنیا کې محتاج نه وم، خو زما یو بنده محتاج و، زما یو بنده مسکین و فقیر و تا ته په دروازه ولاړو، تا نه سوال کړی تا هغه له تعاون نه کړی، هغه سره د ښېګړه نه و کړی. قرآن حکیم کې الله فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی چې الله له به قرض ورکي نو الله قرض ته محتاج خو نه دی. مطلب دا دی چې د الله کوم غریبانان بندگان دي محتاج دي، هغې سره تعاون وکړه، هغې سره ښېګړه وکړه، هغې جامې ته محتاج دي جامه والا والا، پیزار ته محتاج دي پیزار والا والا، خوراک څښاک ته محتاج دي د هغې بندوبست والا وکړه. دا داسې شوه چې تا الله سره ښېګړه وکړه، الله له دې قرض ورکړه، الله به بدل درکړي په آخرت کې. دغه رنګې به الله ورته وفرمایي یو بل مسلمان ته په ورځ د محشر چې زه بیمار وم په دنیا کې، تا زما بیمار پرسي نه ده کړې، زما تپوس نه دی راغلی، نو دا بنده به ورته وایي رسول الله مبارک فرمایي ای الله ته خو زمونږ رب یې، ته خو خالق یې، ته څنګه بیمارېږي، تا باندې څنګه بیماري راځي چې الله ستا ما تپوس نه دی کړی؟ الله به ورته وایي بلکل دې صحیح ووې، په ما باندې بیماري مرض نه راځي، زما تپوس ته حاجت نشته، خو زما یو پلانکي بنده یو ځای کې بیمار و، اسپتال کې پروت و، تا د هغه بیمار پرسي نه ده کړې. ګوره د خپل بنده باره کې الله ځان ته نسبت کوي. زما عزتمندو دا ولې دې دپاره چې د مخلوق په زړه کې د یو بل سره رحم او مینه پیدا شي، یو بل سره محبت پیدا شي او یو بل سره رحم دلی وکړي. اشرف علي تانوي رحمه الله او شیخ زکریا صاحب یو واقعه ذکر کړې ده، تفسیر قرطبي کې امام قرطبي لیکلی ده.
پرز د محشر چې الله رب العالمین انسانانو سره حساب کتاب کوي نو داسې یو بنده به الله ته مخامخ شي چې د هغه د نیکو اعمالو چې کم صحیفې دي او کم کتابونه دي او کم دفترونه دي چې فرشتي یې لیکي دا به الله راکولی وکړي او د بدو عملونو هغه رجسټر یې هم وله الله راکولی وکړي تله د میزان به لګېدلي حساب کتاب به شروع وي فرشتو ته به الله حکم وکړي د تلې په یو چابړي کې د ده دا نیکۍ ور واچوي او بل چابړي کې ورته ګناهونه ور واچوي چې یو تله کې یو چابړي کې نیکۍ واچولی شي بل کې ګناهونه واچولی شي نو رسول الله مبارک فرمایي دا نیکي به د ګناه نه کمه راوخیږي ګناه به یوه زیاتی او نیکي به یوه کمی نو قانون د الله رب العالمین ضابطه دا ده چې د چا ګناهونه زیات او نیکۍ یې کمی هغه به الله جهنم کې اچوي چې هغه نه د ګناه هغه سزا میلو شي دوی مسلمان نو بیا به الله روباسي او جنت کې به داخلوي د ده ګناه به زیاته یوه نیکي به کمی یوه نیکي به کمی الله رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړي د ده یوه نیکي کمه ده یوه ګناه یې زیاته ده جهنم کې وغورځوي نو چې کله فرشتې جهنم ته روانې کړي الله رب العالمین به پرې رحم راشي فرشتو ته به وایي زما دا بنده را واپس کې او دې بنده ته به وایي زه مهلت دله درکوم د محشر په دې میدان کې وګرځه یوه نیکي دې کمه ده چا نه وغواړه پلار نه مور نه یار نه دوست نه بچي نه که چا دا یوه نیکي درکړه د خپل طرف نه نو بس زه د جهنم نه به خلاص شي جنت ته داخل شي او کومیلو نه شو نو بیا خو فیصله همدقه د جهنم ده دا سړی به د محشر په میدان کې روان شي پلار له به لاړ شي پلار ته به ودرېږي پلاره دقه رنګې زما په عملنامه کې د یوې نیکۍ کمې دی ماله نیکي راکړه یوه نیکي پکار ده اما عزتمندو موږ ته نیکي څه ښکاري نه نیکی یوه نیکی به هغه وخت انسان ته پته لګي چې کله په عملنامه کې یوه نیکي کمه روځي او تا باندې د جهنم اعلان وشي لکه دنیا کې یو سړی دی هغه سره په جیب کې پیسې دي ښه ډېرې پیسې ورسره او دې لاړ پېښور ته ځان له موټر اخلي ګاډۍ اخلي او د هغې موټر قیمت 1,00,000 روپۍ دی 1,00,000 روپۍ او دې دا موټر په 1,00,000 روپۍ اخلي هغه بارګین والا ورته وایي پوره 1,00,000 روپۍ راکړه دا ګاډۍ در کوم او دی ورته دا پیسې وشمېري او پکې 1 روپۍ کمی نو دغه وخت کې به تا ته د روپۍ قدر راشي 1 روپۍ هېڅ چیز نه دی سوالګر هم دا دوکان کې به ټاپي او چاکلیټ هم نه کېږي خو هغه بارګیني ده ته په خبره کلک ودرېږي چې ورور روپۍ کمه ده دا 1,00,000 نه دي ما ته 1,00,000 روپۍ پوره که موټر به در کوم او ده ته 1 روپۍ کمی نو هلته به دې پاتې راشي اوس 1 روپۍ په 1,00,000 کې هېڅ حیثیت نه لري لیکن د ده غونډه سودا په 1 روپۍ موقوفه ده بانډه د 1 روپۍ هېڅ چیز نه دی ټاپي هم پرې نه کېږي خو د موټر پرې نه اخیستې کېږي غونډ موټر د 1,00,000 روپو بانډه شو دقه رنګې زما عزتمندو موږ ته خو یوه نیکي په دنیا کې څه نه ښکاري الف لام میم د قرآن یو کلمه ده یو لفظ دی دا چې څوک دړنه په مینه او په شوق سره ووایي 30 نیکۍ میلاویږي نو یو نیکي خو څه ښکاري نه خو په ورځ د محشر چې بیا د انسان حساب کتاب وشي او یوه نیکي کومه راشي بیا بیا پته لګي زما عزتمندو د نیکۍ کار ته سپک نه دي کتل پکار دا نه ده چې دا وړه نیکي او دا غټه نیکي ده هر د نیکۍ کار کول پکار دي نو هغه سړی به یو نیکۍ کې باندې پلار له به لاړ شي پلار به ورته وایي وروره خپل کار کوه اوس په حساب کتاب کېږي که ما سره حساب کتاب وشو زما د یو نیکۍ کمې راغو بیا به چا لازم ښځې له به لاړ شي مور له به لاړ شي بچو له به لاړ شي هر چا ته به منت وکړي خو څوک په هم ورسره تعاون ونه کړي او قرآن حکیم کې الله اعلان کوي فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه ورځ د محشر د میدان چې حساب کتاب شروع شي الله وی بیا به بچي د پلار نه تختی مور به د بچو نه تختی رور به د رور نه تختی ښځه به د خاون نه تختی خاون به د ښځې نه تختی هر چا په سر په خپله راله دنیا کې خو د یو بل سړي ملاتړ ودرېږي تعاون وکړي اخرت کې د هر چا په سر په خپله ده په ګریوان کې د هر چا عملنامه ځوړنده ده بیا به نه د پلار څوک په کار راځي نه به د بچي څوک په کار راځي نه به د ښځې څوک په کار راځي نه به د خاون څوک په کار راځي یو بل نه به لرې تښتي نو دا سړی به هم د محشر په میدان کې به د خلکو وګرځي په خپلو رشته دارانو مور ته به منت وکړي بچو ته به وکړي بچو ته به خپل احسانات ور وړاندې کړي زه ستاسو اخوږ پلار نه یم چې دا مزدورۍ به مې دله کولي او هر څه به مې دله ګټل جامه پیزار دارو درمل د هر څه غم به مې کو
اوس یوې نیکې ته محتاج مړه کا بچي به ورته دا جي دنیا او د آخرت دی خپل کار کوه خپل به کو مور او پلار له به لاړ شي جاړي و جړا به ورته کوي ای مور او پلار ای بابا ای بیبي زه هغه بچی یم ستا چې تا به د ما دپاره دنیا کې څه مینه او محبت به دې ما سره نه کو څه تعاون به دې را سره نه کو یوې نیکې ته محتاج یم زما عزتمندو دغه پلار او دغه خوږه مور دا خوږ اولاد دا به په میدان کې په کار نه راځي نو دا غریب به ستړي شي را روان به شي د الله دربار ته څوک په نیکي نه ورکوي خفه وي پریشانه وي یو بل بنده یو مسلمان به په دې محشر په میدان کې یو غاړې ته ناست دی هغه چې دې کس ته وګوري اړه کې به پې رحم راشي ای پلانکي ولې پریشان یې ولې خفې یاره وروره غږ مه کوه بس پریشان یم تکلیف کې مبتلا یم وایه خیر خو دې وي یاره حساب کتاب را سره اوږ شو په عملنامه کې به یوه نیکي کمه ده الله رب العالمین راله مهلت راکړه چې لاړ شه د محشر په دې میدان کې وګرځه رشتہ دار یار دوست کو څوک وي او دا یوه نیکي دله درکړه نو راشه جنت ته به داخل کو کني جهنم ته به ځې لاړم بچو ته یې منت وکړه ښځې ته مې وکړه مور او پلار ته مې وکړه چا م یوه نیکي را نه کړه دا کس چې کم د محشر په میدان کې خفه پریشانه به ناست دي دی به ورته وي راشه وروره دا یوه نیکۍ ته محتاج دی یو نیکۍ باندې باندې او یاره په یو نیکۍ باندې ځه یوه نیکي دله ما درکړه الله ته ووایه چې پلانکي د پلانکي زوی ما ته یوه نیکي راکړه او الله ته دا درخواست وړاندې که زه بس د ما د طرف نه تا ته یو نیکي میلو شوه که ته پې الله جنت ته بوځي داخل به دې کړي دی به حیرانه شي دې کس ته به یې زوروره پلار نیکي را نه کړه مور را نه کړه بچو را نه کړه ښځې را نه کړه ته څوک د خدای بنده را پیدا شو د محشر په میدان کې نه دې پیژنم نه څه تعلق شته نه څه رشته داري شته چې ته مانه د یوه نیکي راکې دی به ورته وایي ای وروره هېڅ تعلق مې له سره نشته هېڅ رشته داري نشته خو زما عملنامه ټوله د ګناهونو ډکه ده ما په دنیا کې د کلمې او د اسلام نه پس که نیکي کړې ده فقط یو نیکي مې کړې ده عملنامه کې د اسلام نه پس زما صرف او صرف یو نیکي ده باقي ټوله عملنامه مې د ګناه ډکه ده بلکل د سره پکې د نیکۍ درک نه لګي نو دا یو نیکي به ما له څه فایده راکړي هېڅ فایده نشي راکولی ځکه عملنامه ټول سل دفتره د ګناه ډک دي اسلام دی کلمه مې ویلې ده باز د هغې نه پس مې دنیا کې نه مونځ کړی دی نه مې څه نوره ښېګړه کړې ده بس چېرته یو نیکي مې کړې ده اوس چې مې عملنامه وکته نو یو پکې کلمه ده اسلام دی پکې یو بل پکې یو بله نیکي ده دا یو نیکي ته ووایه نو زما خو په کار نه راځي ستا خو پې کار وشي که نه ته خو پې الله ته ور مخامخ شي جنت ته خو پې لاړ شي جهنم نه خو به خلاص شي که نه دا بنده به ډېر خوشحاله شي دسې به د جهنم نه خلاصېږي په یوه نیکي وړه خبره نه ده د الله دربار ته حاضر شي الله ته د هر څه علم دی صرف د خپلو بندګانو ته خپل عدل او انصاف ښکاره کولو دپاره دې بنده ته به وایي ای بنده څه دې وکړل نیکي دې را پیدا کړه که نه دې به د الله حضور کې پیش شي الله ته به وایي الله وګرځېدم په ټولو خلکو خو چا م نیکي را نه کړه یو ستا یو بنده په لاره مخې له راغو هغه یوه نیکي را کړه چې دا واله ما راته وبخله او زه زما خو پې اسم څه کار نه کېږي که ته پې د جهنم نه بچ چې دا مې یو ښېګړه ده ګوره د محشر په میدان کې مسلمان ورور سره یو ښېګړه وکړه الله رب العالمین به فرشتو ته ووایي دغه کس را مخامخ کې دربار ته حاضر کې د له چا د اختیار ورکړی دی یا د په کم نیت باندې او په کم سوچ باندې دا یو نیکي دله ورکړه د الله حضور ته چې مخامخ شي الله به دې تپوس کوي ای زما بنده تا ولې دله نیکي ورکړه یو نیکي دله دې ورکړه او الله یوه نیکي و دله مې ورکړه دی به د جهنم نه خلاص شي او ستا جنت ته به لاړ شي ولې دې ورکوله څه چلو الله زما نور اعمال نشته د اسلام او د کلمې نه پس مې دقه یوه نیکي کړې وه ما ته خو هېڅ فایده نه رسوي خو د خپل مسلمان ورور ته مې وکتل د محشر په میدان کې خفه او پریشانه ګرځېده زړه کې مې پې رحم راغی زړه کې مې پې نرمي مهرباني راله چې دا دې دقه رنګې ګرځي او جهنم ته به ځي یوه نیکي کمه ده ما سر یوه نیکي ده زه به جنت ته تللی نشم راشه دا یو نیکي دی مسلمان رور له ورکه څه پته لګي دی په دې یوه نیکۍ د جهنم نه خلاص شي نو زه چې دواړه جهنم ته ځو نو یو خو به بچ شي که نه یو خو به جنت ته لاړ شي الله رب العالمین ډېر رحیم ذات دی د الله رحم دومره دی چې د هغې انتها نه ده معلومه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي الله سره د رحم د مهربانۍ سل خزانې دي سل
دنیا کې چې دا کوم مخلوقات رسول الله مبارک وي تا تخکاری چې دا مخلوقات د خپلو بچو سره رحم کوي دا خلق یو بل سره مینه محبت کوي تر دې پورې د دوانو جهانو سردار مبارک یو مثال ورکوي لکه یو اسپه چې په خپل بچي باندې خپه کیوي او دا بچی د خپې د لاندې راشي او هغه بچي چغې کړي او تکلیف کړي شي او دا اسپه او دا مور دی بچي ته وګوري او زر دا خپه پورته کړي ولې اولاد د بچي دی که د حیوان بچی دی نو حیوان هم د خپل بچي په اړه کې ورسره مینه وي او محبت یې ورسره نو دا اسپه چې د خپل بچي نه دا خپه پورته کړي دا د رحم د وجې نه کوي دا ټول رحمتونه الله رسول وایي چې دا راجمع شي دا د الله د یو رحم مظهر دی په دې سلو رحمتونو کې الله یو رحم د دنیا ته رالیږلی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی او یو کم سل رحمتونه الله ځان سر ساتلی دي په ورځ د محشر به هغه راکولاوي او په هغې به په خپلو بندګانو انعامات کوي نو الله ډېر رحیم ذات دی دغه بنده به چې کله دا خبره ورته وکړي نو الله به فرشتو ته وایي ښه دې تا په خپل بنده باندې رحم وکړو مهرباني دې پرې وکړه لکه دې پې رحم راغو یو نیکي دې ورکړه دې دپاره چې دا ستا یو مسلمان ورور دی تعلق رشتهداري دې مو سر نشته چې دې د جهنم نه خلاص شي نو ته رحم والا ذات او که زه رحم والا ذات زما رحم خو ستا د رحم نه ډېر زیات دی ستا به څه رحمي چې تا په دې خپل بنده رحم وکړو د دې په عوض کې زه په تا رحم کومه زه بغیر حساب و کتابه د ګناه ډک مې معاف کړی او جهنم نه مې خلاص کړی جنت ته ځه زما عزتمندو دا د معمولي رحم د برکت نه چې یو انسان په بل رحم کوي د الله رحم بیا د هغې نه زیات دی د په بل مسلمان د یوې نیکۍ رحم وکړو یوه نیکي وله ورکړه یو نیکي شیز نه دی الله رب العالمین په ده څومره رحم وکړو ټول ګناهونه یې ورته معاف کړل او الله جنت ته داخل کړ زما عزتمندو په زړه کې د مسلمان باندې رحم او مهرباني پیدا کول پکار دي د دواړو جهانو انسان خو څه کوي که یو انسان په مسلمان څه کوي په یو حیوان باندې رحم کوي به الله د هغې صله ورکوي او که یو انسان په حیوان باندې ظلم کوي به الله د هغې سزا ورکوي یو ورځ په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک په زمانه کې نور تندر ونیوه چې نور تندر ونیوه نو د شریعت حکم دا دی چې نور تندر ونیسي الله رب العالمین ته متوجه شه یو 2 رکعته لمونځ وکړه الله ته صلات کسوف د زموږ علما وایي نو د دوانو جهانو سردار مبارک مسجد نبوي ته راغی صحابه راغون شو او صحابه کرامو ته په مسجد نبوي کې 2 رکعته صلات کسوف لمونځ وکړه په جمع باندې ټول صحابه ورپسې ولاړ دي د دوانو جهانو سردار مبارک مخکې دی او دا د نور تندر د نیوو په وخت کې دا 2 رکعته نفل لمونځ کوي او ډېر اوږد لمونځ یې کړی دی اوږد قیام او اوږده رکوع او اوږده سجدې پکې کړی دی په دغه لمونځ کې رسول الله مبارک یو ځل په خپله مصله ولاړ دی یو 2 قدمه راوروسته شو داسې ښکته سب ته راغو او بیا واپس مخکې لاړ دی خپلې مصلې ته لږ ساعت پس په خپله مصله لږ مخکې لاړ او دا لاس یې داسې نیت تړلی دی لاس یې داسې اوږد کړ لکه یو چیز چې راخلي او بیا واپس لاس راغونډ کړو چې لمونځ ختم شو بخاري شریف کې حدیث دی مشکات شریف کې صحابه ته تپوس وکړه د الله رسوله په لمونځ کې ستاسو موږ یو ناشنا عمل ولیده لمونځ دوران کې یو قدم راوروسته شوې او بیا لږ ساعت پس ګورو د لمونځ په دوران کې یو څو قدم اړوان دي شي او لاس هم اوږد کړه لکه چې سر اخلی وی او که نه وي ما ته په لمونځ په دوران کې الله په دې دیوال کې یو ځل چې تاسو ولیدم چې وروستو کېدم الله راته جهنم وښو او جهنم کې خلق په عذاب کې پراتو راته الله پاک وښول او یې وی عجیبه دا ده الله راته دغه د مسجد نبوي په دیوال کې جهنم کې یوه ښځه وښوله یوه ښځه په جهنم کې پرته ده او د اور کې لمبې پې وخي او په اور کې سوځېږي تپوس مې وکړه جبریل علیه السلام نه چې دا ولې په دې جهنم کې پرته ده او دومره عذاب کې راګیره ده وی جبریل علیه السلام راته ووایي چې دا ښځه د یو عمل د لاسه جهنم کې بانډه ده څه عمل دی عمل یې دا چې یو پیشو وه او دې هغه پیشو تړلې وه نه یې د پیشو له خوراک ورکو نه یې وله اوبه ورکولې خوراک یې نه ورکو او نه یې د پیشو پرېښوده چې دا پیشو لاړه شي او ځان له پخپله د خوراک څکا غم وکړي او ځان نه څه پیدا کړي دقه رنګې د لوږې او د تندې په حالت کې دا پیشو مړه کړه په حق عذاب کې دا پرته ده زما عزتمندو تاسو اندازه ولګوئ پیشو مسلمان نه دی او یو انسان نه دی یو حیوان دی
او بیا هم الله رب العالمین چې د زنانه دي پیشو سره دومره ظلم وکړو سختی ورسره وکړه چې د نه پرېښودو نه یو غله خوراک ورکو د لوږې په حالت کې مړه کړه هغه ښځه الله د دواړو جهانو سردار مبارک ته اخوله په جهنم کې پرته ده او بیا رسول الله مبارک وفرمایل چې دا زه تاسو ولیدم نو وی زه د جهنم د هغه عذابون نه ویرېدم یو قدم ځکه وروستو شم او بیا نور پکې یو څو واقعات ذکر کړي دي او بیا رسول الله مبارک صحابو ته وی چې تاسو زه ولیدم چې یو قدم وړاندې شم او لاس مې اوږد کړ نو الله راته جنت وښوده په دې دیوال کې د جنت میوې او نعمتونه راته وښول د انګور یو غونچک مې ولیده زړه مې وکړه چې دا غونچک د انګورو روشو کوم دا لاس مې وروږد که او تاسو ته وښیم چې وینې خو که د انګورو دا غونچک مې راشکول ورته مې ایښودی تر قیامته به انسان نو ختم کړی دومره لوی نعمتونه دا جنت هغه اثر دی خو بیا مې پرېښوده ځکه بیا خو به ایمان بالغیب پاتې نشي اخو د جنت معامله دا دنیا ده او بخاری شریف کې بل حدیث سره دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي یو ښځه مې ولیده بلکې حدیث کې یو سړی راغی دی بل حدیث کې یو ښځه راغلی ده چې دواړه په جنت کې وو د الله نه مې تپوس وکړو جبریل علیه السلام په واسطه چې الله دا ښځه جنت ته څنګه لاړه نو صحابو ته رسول الله مبارک قصه کې د بخاري شریف روایت دی چې دا ښځه په بني اسرائیلو کې یو تېره شوې وه ډېره بدعمله زناکاره وه بدعملي به یې کوله یو ورځ په لاره باندې روانه وه یو سپی یې ولیده چې هغه د کوي په غاړه ناست او تندې اغشتی دی اوبه نشته چې اوبه وڅکي د کوي دا غاړه لمدی خلک اوبه رایستي خټی ځای خټه شوي نو دا سپی به د ډېر تږي د لاسه به دا جبه راوویسته او د کوي په غاړه په خټه به یې ښوده خټه کې یخوالي وي لږ لوندوالي پي نو د سپي به پې هغه خپل د زړه ګرمایش او هغه تنده لږه غوندې کنټرول کوله د دې بدعمله ښځې پې رحم راغی څه ورسره وونه برقه نه وه نو د سر نه خپل صادر چې ورسره لوپټه هر څه چې وه هغې کوزه کړه او په خپو کې پیزار پڼۍ اچولې وه موزه هغې وویسته او هغه لوپټې اوسنوله او هغه موزې پې وتړله او لاندې کوي ته ښکته کړه د هغې کوي نه یې په هغه موزه کې او پڼه کې اوبه راوویستې او هغه سپي ته یې واچولې او سپي هغه تندې ختمه کړه معمولي رحم دی په سپي رحم وکړه انسان نه مسلمان نه سپي په حیواناتو کې بیکاره شیز دی نجس العین دی مردار شی دی په هغه سپي رحم وکړه یو بدعمله ښځې یو ګناهګاره ښځې الله رب العالمین د دغې ښځې په دې رحم په دې سپي باندې دومره خوشحاله شو چې الله ورته هغه ټول ګناهونه معاف کړه او جنت ته یې داخله کړه زما عزتمندو دا کمال د څه دی دا پړه کې دا رحم یوې ښځې پیشو باندې سختدلي وکړه الله جهنم کې وغورځوله رسول الله مبارک ته الله وښودله بخاري شریف کې حدیث کې راغلی ده بله ښځه د یو سپي باندې رحم وکړه سپي له یې تنده ماته کړه اوبې وله ورکړې هغه بدعمله ښځه د هغه سپي د رحم د برکت نه الله جنت ته ولېږله د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي بخاري شریف کې حدیث دی زما عزتمندو دې نه څه معلومه شوه پړه کې د رحم ماده پیدا کول پکار دی موږ له پکار دی چې موږ ځان ته مسلمان ووایو موږ ځان ته مؤمنان ووایو چې موږ پړه کې د بل مسلمان سره د رحم او د مهربانۍ ماده پیدا کړو مسلمان رور سره ګوره رسول الله مبارک فرمایي د مور د حق خیال ساته د پلار د حقوقو خیال ساته د ګاونډي د حق خیال ساته د مشر د ادب کوه کشر سر شفقت او مینه کوه د ټولې خبرې د رحم د لاندې راځي نو چړه کې د رحم پیدا شو د مور او پلار د حق په خیال ساتي چړه کې د رحم پیدا شو د بچو د حقوقو په خپل خیال ساتي چړه کې د رحم پیدا شو د ګاونډي د حق په خپل خیال ساتي چې پړه کې د رحم پیدا شو د مشر په خپل ادب کې چړه کې د رحم پیدا شو د کشر شفقت په خپل پیدا شي دا رحم داسې جامع صفت دی چې دا پړه کې راغی کنه د شریعت ډېر کارونه به راته آسان شي د شریعت پر ډیرو احکاماتو عمل کول به ته آسان شي غریب سر به ښېګړه کې صدقه وکې زکات په ښه په نره ورکې تنګېږي به نه لکه د رحم دی چې غریب اینې فوراً به زکات ورکې چې غریب اینې فوراً به صدقه ورکې چې غریب ویني بیماری کې راګیر دی پریشانه دی بیمار پرسی به هم کې او پیسې به هم ورکې تعاون به ورسره کې که یو مشکل کې دی یو مسلمان وکړه ښېګړه به ورسره کې نو دا رحم داسې جامع صفت دی زما عزتمندو چې یو پیره پړه کې پیدا شو د دین هر یو عمل برته آسان شي د دین هر یو د شریعت هر یو حکم باندې تابعداري به ته آسانه شي او چې د زړه نه سختدلي ووته
او دړلنه سختی او بغض او کینه ووته وړه کې مینه او مهرباني پیدا شوه د ډېرو ګناهونو نه به موږ له الله نجات را نصیب کړي. د دې د وجې نه رسول الله مبارک دا عام عقیده ذکر کړې ده چې الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض. په ځمکې په خلکو باندې رحم وکړئ زما بندګانو. یرحمکم من فی السما اسمان والا ذاته په تاسو رحم وکړي. الله رب العالمین دې زموږ په زړه کې دا رحم او د مهربانۍ معده پیدا کړي او زموږ د زړه نه د الله سختی او بغض او کینې ختمې کړي. دا مردگان وفات شوي دي بامخیلو کې. بشیر ګل قاری صاحب مور وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي. میروزو کندي کې د نصیر استاد مور وفات شوې ده. په خټ کې د صابر ډاکټر د خور وفات شوې ده او چارباغ کې طارق وفات شوی. د ټولو مردگانو ته دعاو کې الله رب العالمین دې کامل مغفرت نصیب کړي. وارثانو دې الله صبر ورکړي. انسانان د دنیا کې زندگی تیره کړې ده، که څه تقصیرات یا خطاګانې دې شوي الله دې ورته عفو نصیب کړي. الله یې زموږ د ټولو نه راضي شي. الله دې موږ ته د دین هر یو حکم او د شریعت د هر یو عمل کول او تابعداري کول آسان کړي او الله دې زموږ په زندګۍ کې راولي. زموږ زړونه دې الله سختي او بغضونه کینې حسدونه نفرتونه وباسي. زړه کې دې الله زموږ د یو بل سره د رحم د مهربانۍ او د محبت او د ښه سلوک ماده پیدا کړي. څومره بیماران دې په کورونو کې اسپتالونو کې الله شفای کامله عاجله ور نصیب کړي. څومره زموږ مشران مخکې وفات دي الله د ټولو بخښنه وکړي. د دنیا او د آخرت د دواړو خوشحالۍ او برکتونه او عافیتونه هم نصیب کړي او د دواړو جهان او د هر قسمه فتن ما ظهر ما بطن مشکلات او غمونو پریشانونو محفوظ وساتي. څومره مرګي د لرې ځای نه منزل راغلي دي په یو قدم الله اجرونه ثوابونه ور نصیب کړي. اخره خاتمه الله زموږ په ایمان کې آخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله.